بسم الله الرحمن الرحیم. نن په ملکن ډیویژن په سطح باندې د پاکستان پیپلز پارټۍ د سوري د لاندې د گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم خان کونډي د هغې په مهمانۍ کې یو ډېره ښایسته غونډه وشوله چې په هغې کې د دې ډیویژن ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو، قامي، ولسي، د هغې مشرانو، د مختلفو تنظیمونو، د تجارتي، د ټریډ یونین، د مختلف سیاسي او سماجي شعبو سره تعلق لرونکو مشرانو شرکت او ګډون په هغې کې وکړو. یو مسله چې کومه روانه ده په هغې باندې پکې بحث هم وشو او د ملکن ډیویژن د ټولو مشرانو د طرف نه صوبایي، وفاقي حکومت او ریاست ټولو ته یو متفقه پیغام ورکړلی شو چې موږ په ملکن ډیویژن کې د هیڅ قسم ټیکس نفاذ دا موږ نه منو. زمونږ زیات ملګري هغه لا تر اوسه پورې په دې حقیقت باندې خبر نه دي چې دا ټیکس ولګي نو د دې به نقصان چاته وي، مالدارو باندې به صرف بوج راځي او که نه عام د معاشرې مزدورکار، دیاړمار، غریبه طبقه به هم د دې نه متاثره کیږي. ملکن ډیویژن په 2017 کې چې د دې آبادي دا کومه شوې وه، شمارل شوې وه، نو د هغه وخت مطابق تقریبا 9 لکه نفوسو باندې دا مشتمل و. اوس هغې کې 9 کاله تقریبا په منځ کې تیر شو، دا به د 1 کروڑ نه به تجاوز کړی. د رقبې او د آبادۍ په تناسب سره د دې صوبې د ټولو نه لوی ډیویژن دی. 1969 کې چې په کوم وخت کې دا مستقل ریاست و، ریاست سوات، ریاست دیر او ریاست چترال، په هغه وخت کې والی سوات، نواب دیر او مهتر چترال په پاکستان سره د الحاق په دوران کې یو مفاهمت کړی و او یو یاداشت ورته پیش کړي و چې مونږ تا ته پاکستان ته اوبه، معدنیات، ځنګلات، د ډیرو قیمتیو خلقو، د ډیرو تکړو ځوانانو او د ډیرې زرخیزې خاورې دا تحفه او دا ډالۍ درکو، خو ریاست پاکستان به زمونږ دا پسمانده علاقه دا به د ټیکس نه مستثنا ساتي. ملکن ډیویژن هم په هغه حیثیت باندې را روان و. په 2018 کې چې کله د قبایلي علاقو انضمام کېدو او د هغې هغه خصوصي آئینی حیثیت ختمېدو، نو ورسره پکې زموږ دا ډیویژن هم شامل کړلی شو. سره د دې نه چې په هغه وخت کې مونږ ډېر اواز پورته کړلو، خو چا مو ملګرتیا ونه کړله او هغه قانون هغه پاس شو او په هغې کې ګڼ شمېر سیاسي جماعتونه هغه پکې شرکت وکړو او هغې یې ملګرتیا وکړله. بهرحال هغه تیرې تلخۍ په خپل ځای باندې، خو چې کله د دې علاقې آئیني حیثیت ختم شو نو لازمي خبره دا وه چې دلته به اوس کسټم ایکټ دا به ایکسټنډ کیږي او دا به دلته لاګو کیږي، نو نان کسټم پیډ ګاډي دا به دلته بندیږي. زموږ د ډیرو خلکو یو دا تصور دی چې نان کسټم پیډ ګاډی خو مالدار سړی ساتي، نو یو خو د دې نه ډیرو غریبو خلکو ته چې کوم سړی په 150 په 40 لکه روپۍ باندې نمبري ګاډی نشي اخیستلی، د خپل کور د ضروریاتو دپاره په 15 په 10 لکه روپۍ باندې ګاډی اخیستی دی، هغه خلک به په دې سره میډل کلاس په سره متاثره کیږي. خو یوازې به دا نه وي، دلته کو ډاټسنې دي، کو سوزکي دي، دلته کو ډمپرې دي، بلکې کو ټیکټرې دي او ټرکونه دي، دا ټول په ټوله په دې کې نان کسټم پیډ دي چې دا چې کله بند شو نو چې د 10 لکو روپو په سوزکي باندې یو سړی څومره کرایه د لارې اخلي د مسافر نه، نو د 13 لکو روپو په سوزکي باندې هغه هم اقه کرایه نه اخلي، هغه پې پیسې ډېرې بندي کړي دي. د دې ټولو څیزونو اثرات دا به عام وګړي ته منتقل کیږي او عام سړی به د دې نه متاثره کیږي. الریډي په موږ باندې ټیکسونه نشته دی او د هغې باوجود په خوږه خوږه کې بعضې څیزونه غیر شعوري طور، غیر محسوس طریقې سره په موږ باندې لاګو دي او موږ ورکوو. لکه په بجلۍ کې مونږ ټول د بجلی په بل کې مونږ ټول ټیکسز ورکو، زمونږ سرکاري ملازمین په خپلو تنخواګانو کې پوره ټیکسونه ورکوي، ټیکهداران هغه حکومت ته چې کوم دی نو د هغې د لایسنس چې څومره فیس دی هغه ورته ورکوي. او یوازې دا نه، زمونږ چې څومره دلته اشیایي ضرورت په دې دوکانونو کې خرڅېږي نو دا دوکانداران چې کله د کمپنو نه مال اخلي نو کمپني په دې باندې جی ایس ټي ورکوي او هغه جی ایس ټي بیا دلته زمونږ د عامو وګړو نه کټ کېږي. زمونږ په عدالتونو کې کوټ فیسونه دا شته دی، زمونږ په ریوینیو کې چې کله مونږ انتقال کوو نو 4% ټیکس مونږ ورکو، خو ګوره دا اوس 4% دی. خو ټیکس لاګو شو نو چې کوم سړی هغه ټیکس فایلر وي نو هغه به د ځمکې په انتقال باندې 15% ورکوي، او چې کوم سړی نان فایلر دی د ټیکس او د هغه سره د اف بی آر د طرف نه کلیرنس نشته دی
نو هغه به د خپلې ځمکې په انتقال باندې 21% ټیکس بیا ورکوي. نو دا نه چې د دې نه به صرف مالدار متاثره کیږي. اوس کو فرض کا په سکولونو باندې پرایویټ سکولونو باندې ټیکس ولګېدو نو د پرایویټ سکول مالک خود خپل جیب دا نه ورکوي خو په دې سټوډنټانو باندې به په فیسونو کې تقسیموي. کو په اسپیټال باندې ولګېدو نو د پرایویټ اسپیټال مالک خود خپل جیب دا نه ورکوي خو د مریض د بل نه به دا پیسې چې کم دی نو دا به ترنه کټ کوي. او دا یوازې دا نه ده، په دې کې به په ریړۍ باندې هم ټیکس لګي، په دې کې به په ګاډۍ باندې هم ټیکس لګي، په دې کې به په سبزۍ باندې هم ټیکس لګي، په دې کې به په دکان باندې هم ټیکس لګي، په دې کې به په کور باندې هم ټیکس لګي، په دې کې به په زرعي ځمکه باندې هم ټیکس لګي، په دې کې به یو څیز هم د ټیکس نه دا به چې کم دی نو بالاتر دا به نه پاتې کېږي. زموږ سره دلته کوم ماربل فیکټریانې دي، د خلکو پکې څه ګزاره فلحال قدرې روانه ده، خو په دې ټیکسونه ولګېدل زه اډوانس کې دا خبره کوم 1500 ماربل فیکټریانې د بونیر دا به بندېږي. نو چې ماربل فیکټري بنده شوله په دې 1500 ماربل فیکټریانو کې چې لس کسان کار کوي نو 15000 کسان دا چې کم دی نو بېروزګاره نه شو. د دې دا 15000 مزدور کار دا په دې ټیکس سره متاثره نه شو. دا ډیره غلطه خبره ده چې یو سړی دا وایي چې نه د دې نه به صرف مالدار متاثره کیږي. د نانبایي په دکان باندې ته ټیکس ولګوه نو دا به د جیب ورکوي او که نه دا به په یو ډوډۍ کې د خلکو نه چې کم دی نو د هغې نه به یې وصولوي. نه ښکاره خبره ده. په هوټل باندې ته ټیکس ولګوه دی به یې د چا نه وصولوي، دی به یې په بل کې ستا نه د ډوډۍ خوراک نه وروسته وصولوي. نو دا چې څوک په دې خام خیالۍ کې یا خوشفهمۍ کې پراته دي چې دا به صرف مالداران خلک دا ټیکسونه ورکوي، دا خلک په غلطه باندې دی. دې سره به هر وګړی متاثره کیږي. مونږ دا پیغام ورکو حکومت ته. زمونږ د ریاست پاکستان سره د الحاق په دوران کې چې والی سوات نواب دیر او مهتر چترال کوم یاداشت کړیو هغه یاداشتو باندې د عمل درآمد یقیني کړلی شي. مونږ په هیڅ صورت باندې په ملکن ډیویژن کې ټیکس ورکولو ته تیار نه یو او د ملکن ولس ته دا پیغام ورکوم چې کشمیریان راپاسېدل او هغوی خپل بجلی هغه د 15 روپۍ یونټ نه 3 روپۍ یونټ ته راوستله. ولې دلته په دې ملکن ډیویژن کې 160 میگاواټ د بجلی د جوړېدلو د هغې چې کم دی نو میګا او هایډرو مایکرو هایډل پاور پراجیکټ چې کم دی نو دا موجود دي. مونږ دا بجلی جوړو او د هغې نه وروستو هغې بیا مونږ ته په څومره روپۍ باندې یونټ راکوي. مونږ د خپل حق دپاره بیا نشو راپورته کېدلی راوچتېدلی. د وړوکي او د لوی، د ځوان او د بوډا، بلکې د نر او د ښځې د ټولو به دا یو آواز وي چې مونږ په خپل ولس او په خپل قام باندې دا ټیکس دا مونږ نه منو. زمونږ بچي کو په بهر ملکونو کې خپلې ځوانۍ خاورې ریې کوي او 100 روپۍ ګټي، د دې دپاره نه ګټي چې دلته پکې د پاکستان حکمرانان په دې باندې عیاشیانې کوي. که څوک دا وایي چې د ټیکس نه بغیر حکومت نه چلیږي نو ټیک ده که نه. مونږ سره خو معاهده شوې ده چې په تاسو به ټیکس نه لګو، چې دا د چا سره معاهده نشته دی. د هغې نه د ټیکسونو وصولي یقیني کړي که نه. د FBI خپل ریپورټ دا دی چې زمونږ په بارډرو باندې کم سمګلینګ کیږي د هغې د وجې نه 20,000 ارب روپۍ سالانه مونږ ته تاوان کیږي. د پاکستان ټوټل بجټ 16,000 ارب روپۍ دی او تا ته صرف د بارډرو نه کنټرول کولو د وجې نه په بارډرو باندې څوک ولاړ دي. دا د چا د چترۍ د لاندې او د چا د سترګو د لاندې دا سمګلینګونه کیږي. ولې دا نان کسټم پیډ ګاډي په هوا باندې راکوزیږي؟ ولې دا په بلوچستان کې د ایران نه چې کوم ډیزل او پټرول راځي دا په هوا باندې راځي؟ ولې دا په پېښور په کارخانو کې چې کوم نان کسټم مالونه میلاویږي د افغانستان نه راوړي، د چین نه راوړي، د انډیا نه چې کوم میډیسن دلته سمګل کیږي دا په هوا باندې راځي. د دې ټولو لارې بندې کوي او اقټ پیسې راواخلي او په هغې باندې دا کمې پوره کوي. د ملکن ډیویژن ولس نن هغه دا غواړي چې ما ته د ملکن ډیویژن ټوبیکو سیس دا موږ ته پوره نه میلاویږي. ملکن ډیویژن ته د بجلی رایلټي دا پوره نه میلاویږي. د ماربلو رایلټي دا ورته مکمل په مکمله نه میلاویږي. د ځنګلاتو رایلټي زمونږ په اربونو روپۍ دا په وفاق باندې په هغې باندې زمونږ قرضه ده. په کار دا ده مونږ به اوس د خپلو حقونو دپاره دا قوم راپاسو چې مونږ نه به نه غواړئ، مونږ به در نه غواړو او مونږ ته به زمونږ بقایجات دا به راکوئ. نور چې کم دی نو دا قوم صبر نشي کولی. او زه ولس ته هم دا پیغام ورکوم، سیاستونه به وروستو کوو، پارټۍ به وروستو کوو، ډلې به وروستو کوو، تنظیمونه به وروستو کوو. اوس به په دې وخت کې مونږ یو قوم او یو آواز جوړیږو او د دې خلاف به ان شاء الله العزیز مونږ یو برپور تحریک چلو. مونږ په دغه حواله باندې د ټولو ملکن ډیویژن مشرانو دا فیصله کړې ده چې مونږ د تاجر برادرۍ او د ترانسپورټ یونین سره په مشاورت باندې ان شاء الله العزیز صلاح عمل توی کو هغه لایحه عمل باندې بر سره تاسو چلیږي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.